الله سبحانه وتعالی د انسانی زندگی کې د ښځې او خاوند یو رشته ازدواج کې منسلک کړي یو بل سره. او بیا چې کله یو مسلمان سړی واده وکړي هغې کې د هغو خبرو خیال وساتي چې کوم موږ ته شریعت ښودلي دي او یقینا خیال ساتل پکار هم دي. بیا هغې نه پس د نکاح نتیجه دا وي چې الله رب العزت دیو ته اولاد نصیب کی اور دا اولاد دا الله رب العزت لوی نعمت دی. او بیا الله رب العزت خوښه ده چاته نرینه اولاد ورکي چاته زنانه ورکي چاته دواړه ورکي چاته یو هیڅ ورنکي. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. دا څلور کی اقسامی ذکر ہو. بعضو تعالی رب العزت صرف نرینه اولاد ورکی بعضو تا صرف زنانه اولاد ورکی لونی ورکی او بعضو تا او یزوجهم ذکرانا و اناثا غتا نرینه اور زنانه یعنی بچی اور بچے دواړه ورته ورکی. ویجعل من یشاء عقیما اور چې چاته وړي هغه شان پیدا کی اولاد ورته ورنکي. او بیا الله رب العزت دی آیات کې اول فرمی لله ملک السماوات والارض د ځمکې اسمانونو ملکیت الله د پاره دی. نو چې کله د ځمکې اسمانونه د الله شو چې دی کې دنه سدي دا د الله دی اولاد ورکول دا هم الله رب العزت کار دی. او تاسو د خپل معاشره کې بکتلی وي یو سړی دی واده به کړي 8-9-10 سال وشي اولاد به نه وي کله بیا بیماری د پلار طرف نه وي کله د مور طرف نه وي کله دواړو کې بیماری کله دواړه ټیکي بیا ورته الله پاک اولاد نه ورکوي. دا الله رب العزت یو نظام دی. دی نظام مخې ته جدید ساينس جدید ټیکنالوجي موجوده جدید دور کې میډیکل دی مخې ته فیل دی. اگر چې تاسو وګورئ ټیسټ ټیوب بیبي علاج راغلو هایر باندې تر دې پورې هندوستان کې خود سکیږي چې کله یو ښځه او خاوند کم مالداري وي بچی پیدا کول غواړي نو یو غریبي ښځې سره خبره وکړي چې موږ بچی پیدا کول غواړو خو ستا ګېډه کې نه د نر اور د زنانه نطفه راوالي هغه زنانه چې کم رحم دی هغې کې واچوي یوټرس ورته ویلی کېږي. بیا هغې ته ماهانه خپلې پیسې ورکوي 12,000 14,000 15,000 څومره کې هغې سره اګریمنټ وشو بچی د دوی هغې خپلې ګېډې کې غټوي. دلته الحمدلله هغې باندې زموږ علماو فتوی دي چې دا حرام دي ځکه شته نه او که د اسلام رڼا دلته نه وی دلته بند دا حال و هلته اگر چې علما شته خو هندوانو او سیکانو خپل یو سوچ دی هغه د هغې کې نه اسلام تپوس کوي او نه چا نه تپوس کول هغه ځان خپل محتاج ګڼي. نه د نرینه یا زنانه اولاد ورکول دا د الله رب العزت کار دی. دا د الله رب العزت د امر او اراده سره کی. دویمه دا چې بیا بعضې داسې وي چې الله رب العزت ورته اولاد ورکوي خو ټول زنانه ټولې لوڼې زوی نه وي او بعضې داسې وي چې هغې ته صرف الله رب العزت نرینه اولاد ورکوي لوري نه وي. دا ستاسو زموږ ستاسو معاشره کې شته خو بیا لور باندې خفه کېدل چې الله رب العزت ما ته لور ولې راکا دا انتهایی ګټیا اور ډیر جهالت اور ډیر ګنده سوچ دی. زه په لور پیدایش باندې خفه کېږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نه مخکې کفار به په خپلې لور باندې خفه کېدو هغې به ژوندي دفن کوله ما او ستا کې بیا هغې کې څه فرق دی. بیا خو دې مطلب دا شو چې د اسلام ما ته کومه رڼا راکړي یا دې رڼا نه زه خبر نه یم یا دې رڼا باندې ما عمل نشته دی. زه د هغې جهالت زمانې کې شوم لکه څنګه کې عرب یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړ نه مخکې زموږ استاد مولانا شیخ سید احمد برکاتهم علیه هغه ډېره عجیبه خبره کوله یي بچو کله الله رب عزت لور درکړي بیا د الله شکر ادا کوه ښه دی چې الله رب عزت ستا کور والا نه سپی یا خنزیر یا بل بد ځناور نه دی پیدا کړی. او دا څومره د افسوس خبره ده چې یو سړي ته الله رب العزت داسې اولاد نصیب کړي چې هغه انسان په شان روغ نه وي ته به د خلکو ته څه چهره ښیې. انسان نه انسان پیدا کېدل دا د الله رب العزت لوی انعام او احسان دی.
زما یو ملګری دی پېښور کې دې وخت کې درس او تدریس کې هغې ما ته یو ځل خبره کوله چې زه له رچ هسپتال نه راغلم ډېر زیات خفه وم ورته ولې خفه یې وایي په دې غوږونو مو دا آواز د الفاظ واورېدلو چې یو سړي ته چې کله پته ولګېده چې ما ته الله پاک لور راکړه نو خپل کور والا دی چې تماچا والی بس ویلې ختم یې کې بس ما ته چې زوی نه ملېږي زه په ښځه څه کوم هسې تاسو څه خیال دی هغه د ابو جهل اور د عتبه شیبه دور ته وګورئ بیا د دې سړي دې خبرې ته وګورئ زما خیال دی چې ډېر فرق پکې نشته خو صرف فرق دی چې د اسلامي جامه ظاهر بار نه چولي ده نور دننه نه دیم هغه ګډوډ غلطه عقایدې چې کوم د هغې وو اور دې نه بله عجیبه خبره چې کله مشوم پیدا کېږي دې کې 23 کروموزوم باندې مشتمل یو سپم د زنانه طرف نه راشي منی او 23 کروموزوم باندې مشتمل نرینه طرف نه راشي دا چې خبره کې میلو شي دا 46 نمبر د انسان کروموزوم نمبر دی چې دا 46 نمبر وي هغه به انسان وي نرینه کې ایکس واي چې چا میډیکل ولې هغې ته پته ده دا نرینه کې وي اور ایکس دا دواړه ښځې کې وي نو چې کله دا ایکس واي سره ملويږي بیا نرینه بچی ورته الله پاک نصیب کړي اور چې ایکس سره ملويږي دې نه به مشومه پیدا کېږي دا واي انسان نرینه کې شته زنانه کې نشته دی چې ستا زوی نه پیدا کېږي دا د ښځې کمزورتیا نه ده د ستا کمزورتیا ده ولې د نر پیدایش دپاره چې کم سپم دی غتا کې موجود دی هلته حدیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله خاوند غالب راشي بیا الله پاک ورته زوی نصیب کړي کله ښځه غالب شي بیا ورته خپل لور نصیب کړي دا ستا دوسي ده دې کې ښځې طرف ته نسبت کول په هغې باندې بهتان او الزام لګول د ستا کمعقلتوب دی شرعي اعتبار سره هم او میډیکل اعتبار سره هم او بیا د قرآن انداز ته تاسو وګورئ لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا چاته وغواړي لور ورکړي لور یې ذکر کړي مقدم کړي مخکې د یعنې زوی مخکې د اول لور تذکره کړي دیو جن حدیث کې راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې الله رب العزت چا سره د رحم او د رحمت معامله کې هغه ته اول لور نصیب کړي دا باعث برکت ته باعث رحمت ته باعث فخر سرمایه ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې اکتفا نه ده کړي بیا مخکې فرمایي چې چاته الله رب العزت 3 لوڼې نصیب کړي او دغه بهترین تربیت کو به بهترین ځای کې ورته رشتہ ورکړه دی باندې جنت واجب دی چاونه تاسو کو یا رسول الله کا 2 لوڼې وي وتی هغه باندې هم جنت واجب دی یو صحابي فرمایي چې ماته دا محسوس شو که هغه وخت کې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو کړو چې چا یو لور وي هغه وسو کوي وای ما د الله صاحب باندې قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په دې باندې جنت واجب دی او بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه غوتو سره چې دا به جنت کې ما سره دسی وي چې کم سره د خپل 2 لونو بهترین تربیت وکي هغه د بهترین تعلیم ورکي بهترین ذکر رشتہ وکي اب جنت کې ما سره دسی وي دا زما استاد کچ فهمی ده یا کم فهمی ده چې هر څه ورته وای یا جهالت دی چې زه په خپل لور ما تعالی رب عزت را کې په غي باندې زه خفا وم اندغه لور په ځای باندې الله رب العزت الله یعذ بالله کيو جنور دستا کور ولنه پیدا کړي تاسو سره د څه جواب وته دي اوس بیان لور در کړي او اړو اولاد نه در کړي بیا د څه کولو مان نن یو زنه یو کسر ته ټلیفون کو پدې صوبه او کا مردانو یو زینه چې موږ یو مشوم راخذي شریعت اعتبار سره ټیک ته ټیک نه ده تر دې پورې چې ماته یو ملګری فون کړي چې ما 10 سالو شو بچیم نشته آیا زدا ای دینه کوم شومان روان د ماده پر جایز دي که جایز نه دي هغه خلکونه تاسو کې چې چا اولاد اړوشتنه ته خو بیا لا پک لونی درکړي دي نه اولاد د ډېر لوی نعمت